Question number 8 if one of the roots of the quadratic equation 2x square plus kx plus 4 is equal to 0 is 2. Find the other roots, also find the value of k. تاسو ته وی چې دا یو quadratic equation دی او د دې quadratic equation یو root 2 دی. نو تاسو یې بل root معلوم کې او د k value معلومه کې، یعنی د quadratic equation دوه roots وی یو تاسو له درکړې دی، تاسو ته وی چې بل root د دې معلوم کې او بیا دا غي k value معلومه کې چې د k value به سره راځي. نو دا ایکویشن موږ لرا کړو د دې یو روټ v2 د تاسو بل روټس معلوم کې او د ویلیو اپ کې معلومه کې. نو دا تاسو چې کوم د په دوه طریقې باندې کولی شئ. یو طریقه دا چې تاسو په دې کې ایکویشن کې چې کله تاسو ته ویلی چې دا د دې روټ دی، نو مطلب دا چې تاسو په دې کې به د x په ځای باندې دا 2 فوټ کې نو د k ویلیو برابر سي او بیا به د k ویلیو پکې واپس پټ کینو دا به تاسو سال کې تاسو له بل روټس تر کیا دا تاسو په ساينټیفیک ډیویژن باندې هم کولی شئ. هغه به د k ویلیو رو باسي او دا غي نه بس هغه چې کم دا بیا سال کې. نو موږ به کم دا ولنې طریقه باندې وکړو چې 2x square plus kx plus 4 is equal to 0. نو دلته موږ ته ویل چې دا یو دا 2 چې کوم دا د دې روټ ته یعنی د x یو ویلیو 2 راغله او بل ویلیو به موږ معلومه واغه موږ ته نه معلوم ځکه د کوادریټیک ایکویشن دوه روټس وي. نو یو پیره به د x ویلیو په دې کې تاسو پټ کې 2، نو دا به شي 2n2 چې کوم ځای کې x ته هلته کې به 2 پټ کې پلس kn2 2 پلس 4 is equal to 0. نو دا به شي چې 2n2 4 به شي 2 سکوير د 4 برابرۍ پلس 2k plus 4 is equal to 0. نو دا بشي 8 plus 2k plus 4 is equal to 0 او دا بشي 2k 8 plus 4 نه چې کوم دا نو 12 راځي is equal to 0 یا 2k is equal to minus 12 او k is equal to minus 12 divided by 2 is equal to minus 6. یعنی د k ویلیو سره له minus 6 رااله چې دا کوم ایکویشن راغله دا ګیون ایکویشن پته کې بچ کوم دا تاسو د k ویلیو minus 6 پټ کې او دا تاسو د x لپاره سال کې دا بشي 2x square plus د k ویلیو سره minus 6 into په دا ایکویشن کې به پټ کې x plus 4 is equal to 0. یعنی دا بشي 2x square minus 6x plus 4 is equal to 0. اوس دا کوادریټیک ایکویشن چې کوم دا نو دا به تاسو سال کې د x د ویلیوز د فارم دا به موږ په فیکټرایزیشن کو دا سه دوه نمبرز به ګورو چې دا غي پروډکټ چې کوم دا 8x سکوير راځي او د ایډیشن نه چې کوم دا -6x راځي یعنی د ملټیپلیکیشن نه دا دوه نمبرز راځي. نو دا 2x سکوير به خپل ځای ولیکې. اوس دا سه دوه نمبرز چې کوم دا نو هغه موږ سره سړي هغه موږ سره دی یو -2x ته او یو چې کوم دا -4x ته. نو -2x -4x نه -6x راځي او چې دواړه ملټیپلای کینو +8x سکوير سره راځي او +4 is equal to 0. دا دواړه به کوم دا کمباین کو او دا دواړه به کمباین کو دا به شي 2x سکوير -2x او دلته کې به کوم دا ماینس کامن کینو دا به شي 4x -4 is equal to 0. د دې نه به 2x کامن کینو دلته کې به تاسو سره پاتې شي x minus 1 به پاتې شي او دلته کې چې کوم دا تاسو 4 کامن کینو دلته کې به پاتې شي x minus 1 is equal to 0. نو دلته کې دا چې کوم دا کامن دی نو x minus 1 به کامن کې نو دلته کې به پاتې شي 2x او دا به -4 is equal to 0. دا به شي x minus 1 by 0 فیکټر لا مو وایي چې x minus 1 به 0 برابر وي یا به 2x minus 4 چې کوم دا به د 0 برابر وي. نو د x ویلیو چې کوم دا 1 دی سیټ راوړی 1 راغی او 2x is equal to 4 بشي یا د x ویلیو به کوم دا سره شي 2 براشي. نو دا یو روټ یې موږ را کړو چې د x ویلیو چې کوم دا سره د x یو ویلیو موږ را کړو دا 2 او بل ویلیو تاسو معلومه کړئ نو هغه بل ویلیو چې کوم دا سیکنډ روټ راغی یو روټ تاسو لدار کړو چې هغه 2 دی فرست روټ دا او سیکنډ چې کوم دا هغه موږ سره د کراغه او د k ویلیو هم موږ معلومه کړه چې هغه سره راتله -6 راتله.